بسم الله الرحمن الرحیم. دې نه مخکې مونږ یو څلور لیکچر اپلوډ کړ دي په یوټیوب باندې. په هغه کې مونږ د نهم میاشت شروع کړ دی اولنی چپټر دی. دې کې مونږ ډېر ټاپکس وي، اډیشن او سبټریکشن، ملټیپلیکیشن. اوس په ملټیپلیکیشن کې څه پراپرټیز دي هغه کې وایو. اولنۍ پراپرټي زموږ سره کموټیټیو پراپرټي ده یا کموټیټیو لا ده ملټیپلیکیشن. نو کموټیټیو لا چې مونږ کله فایند کوو د هغه اولنۍ فارموله زموږ سره د دې برابر ده چې A او B مونږ کله دواړه ملټیپلای کړو او یا B او A مونږ ملټیپلای کړو، که دواړه انسر زموږ سره سیم راغله نو موږ وایو چې کموټیټیو پراپرټي زموږ سره with respect to multiplication هولډ کیږي، او که انسر یې سیم راغله نو بیا به موږ وایو چې ملټیپلیکیشن لا په میټرکس کې with respect to multiplication نه هولډ کیږي. نو شروع کوو. دا یو دوه اگزامپل دي زموږ سره. یو اگزامپل دی خو دوه میټریسز دي. یو زموږ سره دی 6 3 2 او 5 او بي زموږ سره میټریکس دی -3 2 1 او 5. ملټیپلیکیشن چې موږ کله کوو ملټیپلیکیشن موږ داسې کوو چې د دې میټریکس دا رو راواخلو او د دې میټریکس د کالم سره ملټیپلای کړو، نو دې ته موږ میټریکس ملټیپلیکیشن وایو. اوس دا اولنۍ موږ A او B ته مخکې اخلو. A او B به موږ ملټیپلای کوو چې د زموږ سره انسر سره راځي. نو A او B چې موږ ملټیپلیکیشن کوو دلته 6 دی او دلته -3 دی، دا به راشي 6 ملټیپلای -3. بیا به موږ واخلو پلس او دلته زموږ سره 3 دی او دلته که موږ وګورو زموږ سره 1 دی، نو دا به راشي 3 ملټیپلای 1. د دې اولنۍ رو زموږ سره د فرست کالم سره نمبر ختم شو. اوس به دغه فرست رو راواخلو او د دې سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کړو، دا زموږ سره راشي 6 ملټیپلای 2. یعنې دا رو به راواخلو او د دې کالم سره به ملټیپلای کړو، نو 6 ملټیپلای 2 پلس دلته بیا زموږ سره راشي 3 ملټیپلای 5 به راشي. د اولنۍ رو چې ده دا زموږ سره د دې ټوټل میټریکس سره ملټیپلیکیشن وشو. اوس راځو دویم رو ته. دویم رو زموږ سره اولنۍ ډیجټ زموږ سره 2 دی او دا بل به زموږ سره دی 3. نو 2 ملټیپلای 3 دا به موږ داسې ملټیپلای کړو او دلته اوس دا 5 راواخلو او د 1 سره به یې ملټیپلای کړو، دا به راشي 5 into 1. د سیکنډ رو زموږ سره د فرست کالم سره ملټیپلیکیشن وشو. اوس به دغه سیکنډ رو راواخلو او د سیکنډ کالم سره به یې ملټیپلای کړو، نو دا زموږ سره راشي 2 ملټیپلای 2 او پلس 5 ملټیپلای 5 به راشي. که دلته موږ وګورو 6 ته چې موږ په 3 کې ملټیپلیکیشن وکړو دې نه راځي زموږ سره -18 او بیا به راشي پلس او 3 1 ده 3 دا به داسې راشي. 6 ته چې په 2 کې ملټیپلیکیشن وکړو دې نه راځي 12 او 3 ته چې په 5 کې ملټیپلیکیشن وکړو دې نه راځي زموږ سره 15. دلته که موږ ګورو 2 3 دا 6 دا به راشي زموږ سره -6 او پلس 5 1 ده 5 به راشي. که دلته موږ وګورو نو دلته 2 دی دلته هم 2 دی، نو 2 2 دا 4 او پلس 5 5 25. اوس به دا ټول جمع کړو چې زموږ سره انسر سره راځي. که موږ وګورو اولنۍ زموږ سره دی -18 پلس 3، د دې نه به زموږ سره راشي -15. دا به چې زموږ سره دی دې نه به راشي زموږ سره 27 دا دویم نمبر. دلته که موږ وګورو -6 او پلس 5 دې نه به زموږ سره انسر راشي -1. دا دواړه که موږ ایډ کړو د دې نه به زموږ سره راشي 29. یعنې A او B میټریکس موږ ملټیپلای کړو، دا نه زموږ سره انسر راغی -15 27 -1 او 29. دا یو میټریکس راغی. اوس که موږ ملټیپلیکیشن کوو موږ په B میټریکس د B میټریکس ملټیپلیکیشن به موږ کوو د A میټریکس سره چې د هغه ملټیپلیکیشن زموږ سره څنګه راځي. د A ملټیپلای B موږ وکړو. اوس موږ راځو B ملټیپلای A له، نو دلته به زه اول B میټریکس ولیکم
او بیا به د A میټرکس ولیکم. د B میټرکس هم سره ایکول دی د -3 د 2 د 1 او د 5. دا زموږ سره B میټرکس په مخکې راشي او A میټرکس به زموږ سره وروسته راشي. دا زموږ سره دی 6 3 2 او دلته زموږ سره 5. ملټیپلیکیشن ول اوس کوو. کله چې موږ ملټیپلیکیشن کوو نو د اولني میټرکس په رو رااخلو او د بل میټرکس د کالم سره به ملټیپلای کوو. دا رو موږ راواغسته د دې میټرکس د کالم سره به ملټیپلیکیشن وکړو او بیا به دا ټول جمع کړو. دلته زموږ سره دی -3 او دلته زموږ سره دی -6. نو -3 ملټیپلای 6 پلس دلته زموږ سره دی 2 او دلته هم دی 2. نو 2 ملټیپلای 2. اوس راځو د دویم کالم ته. دا فرست رو به راواخلو او د دې دویم کالم سره به ملټیپلیکیشن وکړو د دې یو سره. د دې زموږ سره راځي. دلته به موږ واخلو -3 ملټیپلای -3 او بیا به راشي زموږ سره پلس او 2 ملټیپلای 5. 2 ملټیپلای 5. اوس به موږ راشو دا اولنۍ رو چې ده د دې ټوټل کالم سره موږ د کالم سره او ورسره د دې ټوټل میټرکس سره موږ ملټیپلیکیشن وکړو. اوس راځو د سیکنډ رو ته. دا رو به راواخلو او د دې ټوټل میټرکس سره به ملټیپلای کړو. نو 1 به زه ملټیپلای کوم دا به راشي 1 ملټیپلای 6 پلس 5 ملټیپلای 2 به راشي. دا اولنۍ رو مو دا سیکنډ رو مې د دې فرست کالم سره ملټیپلیکیشن وکړو. اوس به دغه سیکنډ رو به زه راواخلم او د دې سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کړم. دا به راشي 1 ملټیپلای 3 او پلس 5 ملټیپلای 5. اوس به دا ټول ایډ کړو چې زموږ سره انسر سره راځي. دلته به زموږ سره راشي 3 6 are 18 -18 plus 2 to the 4. دلته که موږ ګورو 3 3 are 9 -9 او plus 2 5 are 10. 1 6 6 1 are 6 دلته به راشي پلس 5 2 are 10 به راشي. دلته که موږ ګورو 3 1 ده 3 او پلس 5 5 25. اوس دلته لږ ایډیشن کوو. چې ایډیشن یې موږ وکړو د 18 دی -18 او پلس 4. دې نه به زموږ سره راشي -14. دا به زموږ سره راشي -14 به راشي. دلته زموږ سره دی -9 او پلس 10. دې نه به زموږ سره راشي پلس 1. دلته که موږ ګورو 6 دی او دا به زموږ سره 10 دی. دې نه به راشي 16 او د دې بل نه به زموږ سره راشي 28. نو که موږ وګورو هغه A B میټرکس چې زموږ سره وو هغه زموږ سره ایکول وو. A B میټرکس چې زموږ سره وو هغه نه زموږ سره انسر راغلی و -15 او بیا زموږ سره وو 27 -1 او 29. او د دا یو میټرکس چې دی B چې موږ کله د A سره ملټیپلای کوو نو د دا انسر زموږ سره راغی B ملټیپلای A نه زموږ سره دا انسر راغی. که موږ دې ته وګورو -14 1 16 او دلته زموږ سره شو 28. که دې میټرکس ته موږ وګورو نو دا دواړه میټرکس د یو بل برابر نه راځي. نو موږ به څه ولیکو چې A او B چې دي دا د یو بل برابر نه دي. نو کموټیټیو پراپرټي with respect to multiplication په میټرکس کې زیاتر نه هولډ کیږي او په ایډیشن کې زموږ سره هولډ کیږي. پر ټاپک دی زموږ سره associative law under multiplication. کموټیټیو پراپرټي کې موږ دا خبره زده کړه چې کله موږ یو دوه میټرکس ملټیپلیکیشن کوو نو کموټیټیو پراپرټي پکې زیاتر نه هولډ کیږي او زیاتر زموږ سره په هغه میټرکس کې به هولډ کیږي چې کله موږ دوه میټرکس داسې واخلو لکه زموږ سره یو میټرکس دی چې د هغه زموږ سره دا کوم مین ډایګنل چې دي دا مختلف وي او دا کوم د مین ډایګنل اپوزیټ چې دي دا زموږ سره سیم راشي. نو د دې میټرکس چې کله موږ ملټیپلیکیشن کوو نو دا به زموږ سره یو شان راځي. لکه دلته راشي زموږ سره 3 1 او دلته زموږ سره 3 دی او دلته هم زموږ سره 2 دی. نو که دلته زموږ سره 3 په دې بل میټرکس کې او دلته 2 او د دې دواړو میټرکس ملټیپلیکیشن موږ کوو
نو بیا به کې کموټیټیو پراپرټي with respect to multiplication به کې هولډ کیږي. که دا دواړه زم سره سیم نه نو بیا کموټیټیو پراپرټي نه هولډ کیږي. اوس زم سره دا یو بل ټاپک دی سوسیټیو لا انډر ملټیپلیکیشن. په دې کې هم زم سره دغه یو پراپرټي پکې سټیسفای کول غواړي. سوسیټیو پراپرټي زم سره د دې برابر چې A multiply B multiply C is equal to A multiply B multiply C. په دې کې اول موږ دا سایډ واخلو B multiply کو د C سره بیا ورسره A multiply کو په اخر کې او په دې دواړو کې موږ اول A او B multiply کو په اخر کې ورسره بیا C matrix multiply کو. بیا به وګورو چې دا په میټرکس کې دا پراپرټي هولډ کیږي او کنه هولډ کیږي. دا درې میټرکس ما غوښتي دي A B او C. زه ته اول دا لیفټ سایډ راخلم A B او C. په دې کې زه B او C اول ملټیپلای کوم بیا ورسره ملټیپلای کوم. د دې نه چې کوم انسر راغی بیا دا بل سایډ ملټیپلای کوم اخر کې په دواړو انسر وګورم که سیم نو موږ وایو چې کوم دا اسوسییټیو پراپرټي with respect to multiplication په میټرکس کې هولډ کیږي او که سیم نه نو بیا وایو چې دا به کې نه هولډ کیږي. اول کې زه B او C میټرکس اول ولیکم. دې میټرکس هم سره دی 2 0 0 او 2 دا زم سره یو میټرکس شو او C میټرکس هم سره بل دی چې هغه زم سره ایکوال دی 2 1 0 او 0. ملټیپلیکیشن ولګو. ملټیپلیکیشن موږ داسې کوو چې رو راخلو او د بل میټرکس د کالم سره ملټیپلای کوو یعنې دا رو به راواخلو او د دې میټرکس د دې کالم سره به ملټیپلای کوو. اول به زه 2 ملټیپلای کوم د 2 سره نو 2 ملټیپلای 2 بیا به 0 ملټیپلای کوم د 0 سره پلس 0 ملټیپلای 0. اولنی رو او فرست کالم نمبر زم سره کمپلیټ شو. اوس به دا فرست رو راواخلم او د دې سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کوم. دا زم سره راشي 2 ملټیپلای 0 پلس 0 ملټیپلای 1. اوس په راشي دې میټرکس نه دی یو رو ده دا زم سره سیکنډ نمبر رو ده دا به فرست کالم سره به ملټیپلای کوو او بیا به ملټیپلای کوو د دغه سیکنډ کالم سره نو 0 ملټیپلای به د یو سره دلته زم سره راشي 0 ملټیپلای 2 پلس بیا زم سره راشي دا 2 دلته زم سره راشي 2 ملټیپلای 0 پلس کړه. اوس به دغه میټرکس راواخلو د بل سره وي دا سیکنډ رو د سیکنډ کالم سره 0 ملټیپلای 0 او پلس 2 ملټیپلای 1. اوس به دا ټول جمع کړو. دلته که موږ ګورو 2 2 دا 4 به راشي او 0 چې ورسره موږ ایډ کړو نو بیا به 4 راشي او 2 zeros are zeros او 0 1 دا 0 دلته زم سره راشي 0. که دلته موږ وګورو 2 zeros are zeros او 2 zeros are 0 نو 0 به راشي. دلته zeros ملټیپلای 0 0 راځي او 2 1 ملټیپلای 2 چې د 1 سره ملټیپلای کوو موږ 1 راځي نو دا زم سره B ملټیپلای C دغه میټرکس شو. اوس به موږ داسې ولیکو چې A ملټیپلای B ملټیپلای C نو موږ ته پته ده چې A میټرکس زم سره ایکوال دی آیډنټیټي میټرکس دی 1 0 0 او 1 او دا دویم نمبر میټرکس B او C موږ الریډي معلوم کړی چې زم سره دی 4 0 0 او 1. موږ ته پته ده چې کله آیډنټیټي میټرکس د یو بل میټرکس سره موږ ملټیپلیکیشن وکړو نو هغه میټرکس ته موږ واپس راځي. ملټیپلیکیشن ولګوو. ملټیپلیکیشن چې کله موږ کوو رو به دغه رو به راواخلو د دې میټرکس د کالم سره به ملټیپلیکیشن وکړو نو 4 1 دا 4 او 0 ملټیپلای 0 دې نه به راشي 0. دلته که موږ وګورو اوس د دې بل سره ملټیپلیکیشن کوو دا به راشي 0 ملټیپلای 0 او پلس 0 ملټیپلای 1 دا زم سره دویم نمبر کالم سره موږ فرست رو ملټیپلیکیشن وکړو. اوس به دغه سیکنډ کالم راواخلو د فرست سره به ملټیپلای کوو 0 ملټیپلای 4 او پلس 1 ملټیپلای 0 دا زم سره پوره شو. اوس به دغه سیکنډ رو به راواخلو د سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کوو
0 multiply 0 plus 1 multiply 1. او ما تاسو ته مخکې ویلي چې کله موږ آیډنټټي میټرکس د یو بل میټرکس سره ملټیپلیکیشن کوو نو هغه موږ هغه واپس میټرکس راځي. نو 4 به زموږ سره راشي، دلته به زموږ سره راشي 0، دلته هم زموږ سره راشي 0 او دلته 1 multiply 1 به زموږ سره راشي 1. نو که موږ وګورو نو a plus a multiply b multiply c چې دی هغه زموږ سره ایکول شو د 4 0 0 او 1. اوس راځو دا بل سایډ ته لیفټ سایډ مو اغسته، اوس رایټ سایډ ولې معلومه. نو رایټ سایډ زموږ سره ایکول دی د a multiply b multiply c. یعنی اوس به اول a او b multiply کو په اخر کې به سره بیا c matrix multiplication وکړو. a matrix زموږ سره آیډنټټي میټرکس دی 1 0 0 او 1 او b matrix چې زموږ سره دی هغه زموږ سره ایکول دی د سکیلر میټرکس دی 2 0 او 2. ملټیپلیکیشن ولې موږ کوو؟ موږ مخکې وی چې کله آیډنټټي میټرکس موږ د یو بل میټرکس سره ملټیپلیکیشن کوو نو زموږ سره انسر واپس راځي. د دې میټرکس ملټیپلیکیشن کوو د دې میټرکس موږ کله ملټیپلیکیشن کوو کنه 1 به ملټیپلای کوو د 2 سره نو 1 ملټیپلای 2 او 0 ملټیپلای 0 پلس 0 دا به راشي 0. که دلته موږ وګورو نو 1 ملټیپلای 0 او پلس دلته اوس وګورئ 0 ملټیپلای 2 دا به داسې راشي. اوس په 0 ملټیپلای کوو د دې واپس سره بیا 0 ملټیپلای 2 او پلس 1 ملټیپلای 0 1 ملټیپلای 0 زموږ سره راشي. که اوس موږ د بل میټرکس سره ملټیپلای کوو نو 0 ملټیپلای 0 0 ملټیپلای 0 او دلته به راشي زموږ سره پلس او 1 ملټیپلای 2 به راشي. نو د دې میټرکس سره به زموږ سره راشي 1 ملټیپلای 2 دې نه به راشي زموږ سره 2 دلته به راشي زموږ سره 0 0 او دلته به راشي زموږ سره 2. یعنی a ملټیپلای b زموږ سره دغه میټرکس راځي. اوس دا بل سایډ لږ معلومو چې c میټرکس راواخلو او دې سره به ملټیپلای کوو بیا په اخر کې انسر وګورو چې دا سره راځي. موږ دلته وکتل چې a ملټیپلای b نه زموږ سره انسر راغی a ملټیپلای b نو زموږ سره انسر راغی سکیلر میټرکس یعنی 2 0 0 او 2 چې زموږ سره راغی. اوس به سی میټرکس راواخلو او د دې میټرکس سره به ملټیپلای. نو سی میټرکس زموږ سره دی ډایګونل میټرکس دی 2 0 0 او 1. اوس د دې ملټیپلیکیشن کوو 2 به 2 سره ملټیپلیکیشن وکړو یعنی 2 ملټیپلای 2 2 ملټیپلای 2 پلس 0 ملټیپلای 0 دا به راشي زموږ سره. بیا به د دې میټرکس راواخلو د سیکنډ رو سره نو 2 ملټیپلای 0 پلس 0 ملټیپلای 1 0 ملټیپلای 1 به راشي زموږ سره. که دلته وګورو نو 0 ملټیپلای 2 0 ملټیپلای 2 بیا به راشي زموږ سره پلس او بیا به زموږ سره راشي 2 ملټیپلای 0 2 ملټیپلای 0 به راشي زموږ سره. اوس د دې رو هم زموږ سره ملټیپلیکیشن وشو. اوس دغه سیکنډ رو به راواخلو د سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کړو دا به زموږ سره راشي 2 ملټیپلای 0 پلس 2 ملټیپلای 1 به راشي زموږ سره. نو دا میټرکس به ټوټل زموږ سره برابر شي په دغه ځای کې 2 ملټیپلای 2 د دې نه زموږ سره راځي 4 دلته که موږ وګورو دا به زموږ سره راشي 4 او دا په ټوټل زموږ سره 0 کېږي یعنې 0 ملټیپلای 2 0 او 0 ملټیپلای 1 دې نه هم زموږ سره 0 0 پلس 0 اګین 0 به راشي. دلته هم زموږ سره د دې نه هم زموږ سره 0 راشي. که دلته موږ وګورو دا به زموږ سره 0 کېږي دا بل رایټ سایډ چې زموږ سره دی 2 ملټیپلای 1 د دې نه هم زموږ سره راشي 2 نو دا زموږ سره میټرکس راغلی a ملټیپلای b ملټیپلای c د 4 0 0 او د 2. نو دلته زموږ سره بل میټرکس چې راغی
دا کوم آیډنټټي میټرکس چې موږ راوست په دې اخره کې او بیا ورسره موږ دا بل ملټیپلیکیشن وکړو نو زموږ سره آنسر حق شانتي بیا واپس راغی. نو موږ په دې کې دا زده کړو چې کله زموږ سره A ملټیپلای B ملټیپلای C دا به زموږ سره ایکول شي د A ملټیپلای B ملټیپلای C یعنې اسوسییټیو پراپرټي موږ دلته داسې لیکلی شو چې اسوسییټیو لا یا پراپرټي چې ده انډر ملټیپلیکیشن دا زموږ سره هولډ کیږي in matrices. په matrices کې زموږ سره associative لا زموږ سره هولډ کیږي. identity multiplicative identity موږ دې ته وایو چې یو میټرکس موږ کله identity میټرکس د دې میټرکس سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره به واپس هغه آنسر راځي ته موږ وایو multiplicative identity. multiplicative identity with respect to multiplication زموږ سره equal دی 1 0 0 او 1 یعنی په دغه مین ډایګنل یا ډایګنل انټریز به زموږ سره 1 ونی او دا نور چې دي دا زموږ سره 0 دي نو دې ته موږ وایو آیډنټټي میټرکس. ملټیپلیکیشن ولا کوو A میټرکس پر راواخلو یا آیډنټټي میټرکس پر راواخلو د A میټرکس سره به ملټیپلای کوو. اول موږ دلته لیکل دی چې آیډنټټي میټرکس د A سره ملټیپلای کوو دا به راشي 1 0 0 او 1 ملټیپلیکیشن به واخلو د بل میټرکس دا زموږ سره دی 1 2 4 او 5 ملټیپلیکیشن طریقه زموږ سره دا وه چې رو به یې راخلو او د کالم سره به یې ملټیپلیکیشن کوو نو دا رو به راواخلو او د دې کالم سره به یې ملټیپلای نو چې 1 چې موږ د 1 سره ملټیپلای کوو 1 ملټیپلای 1 او 0 به د 4 سره ملټیپلای کوو نو 0 ملټیپلای 4 به راشي بیا به دا 1 راواخلو او د دې سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کوو نو 1 ملټیپلای 2 او پلس 0 ملټیپلای 5 دا زموږ سره داسې راشي اوس به راشو د سیکنډ رو له دا به د فرست کالم سره ملټیپلای کوو 0 ملټیپلای 1 پلس 1 ملټیپلای 4 به راشي اوس به دغه رو راواخلو د سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کوو دا به راشي زموږ سره 0 ملټیپلای 2 به راشي او پلس 1 ملټیپلای 5 راشي نو دا آنسر موږ چې لیکو نو I ملټیپلای A یعنې آیډنټټي میټرکس چې کله موږ د بل میټرکس سره ملټیپلای کوو 1 چې موږ د 1 سره ملټیپلای کوو نو 1 راځي او 0 چې موږ د څه سره ملټیپلای کوو هغه موږ 0 کوو دلته به راشي زموږ سره 1 که دلته موږ ګورو نو 2 1 دا 2 او 0 5 ده چې کوم دلته زموږ سره راشي 2 میټرکس که دلته موږ ګورو نو 0 ملټیپلای 1 0 راځي او 1 ملټیپلای 4 دی نو به راشي زموږ سره 4 او 0 ملټیپلای 2 نو زموږ سره 0 راځي او 5 1 ده 5 نو موږ دا خبره کوو چې آیډنټټي میټرکس موږ د کوم میټرکس سره ملټیپلای کوو نو هغه نه واپس هغه میټرکس راځي لکه دې میټرکس ته موږ A ویل دی نو دلته زموږ سره آنسر هغه واپس A راغی نو دې ته موږ وایو ملټیپلیکیټیو آیډنټټي میټرکس. اوس پکې زموږ سره بل ټاپک دی هغه ته موږ وایو ټرانسپوز اف میټریسز همدا زموږ سره بل ټاپک دی د دې نوم زموږ سره دی ټرانسپوز اف ا میټرکس. ټرانسپوز دی نو مخکې موږ ویلي هم موږ دې ته وایو چې کله موږ انټرچینجینګ وکړو انټرچینجینګ دې ته وایي چې رو موږ راواخلو روز او هغه موږ کنورټ کړو کالمز ته یا کالمز موږ راواخلو او هغه موږ کنورټ کړو روز ته نو دې میټرکس ته موږ وایو ټرانسپوز اف ا میټرکس او دا موږ ډینوټ کوو په ټي باندې په سمال ټي یا په کیپیټل ټي دواړه موږ اخیستی شو. اوس یو میټرکس زموږ سره راشي فار ایګزامپل 2 4 6 یا 3 4 5 دا زموږ سره میټرکس چې دې میټرکس ته ما ووي دا زموږ سره A میټرکس دی A میټرکس زموږ سره د دې برابر شو اوس موږ د ټرانسپوز وکړو نو ټرانسپوز موږ څه ته وایو چې رو به موږ راواخلو رو او دا به کالم ته بدل کړو بیا به دا رو راواخلو او کالم ته به بدل کړو نو دا به ټول بدل کړو لکه دلته 2 دی دلته زموږ سره 4 دی او دلته زموږ سره
6 دی که دلته موږ ګورو نو 3 به دلته راشي دا به راشي زموږ سره 4 او دلته به زموږ سره راشي 5 نو دا موږ کنورټ کړو یعنې د ده ټرانسپوز زموږ سره برابر شو د دې میټرکس دا رو مو راواغسته کالم ته بدل کړه بیا دا رو راواغسته او دې کالم ته بدل کړه نو A